اول خو تاسو ډېره شکریه چې تاسو زموږ ځای ته راغلئ او موږ هم دا عزت راکړو. موومنټ فار رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن 2009 کې موږ رجسټر کړو. نو هغه مقاصد زموږ دا و چې موږ د خپل کوم د رورل ایریا د خلکو کیپیسټي بلډ کړو او د یو قسم ډیولپمنټ د دې وشي، د دې یوت وشي، د دې زنانو دغه وشي. دلته چې کومې مسالې زنانو دي، عام پولیس دي، کوم یوت دي چې هغه موږ غوره حکمرانانو ته ورسوو او بیا هغې لپاره خپله هلې ځلې کړو چې هغه موږ حل کړو. نو دا مقاصد زموږ اصل کې دغه و دې تنظیم جوړولو دلته. کله نه چې کرونا وایرس د حوالې دا مسله راغلې ده، نو د هغې نه زموږ خپل تنظیم په سطح باندې په دې خپل ایریا کې موږ اویرنس شروع کړی و چې لکه دا خلک یو فاصلې یو بل نه وساتي. بل دا خبره ده چې ماشومان چې هغه کورونو کې کښېني، بهر نه پرېږدي. په سکولونو او لکه لوبو لپاره کله چټیانې وشو، نو دغه زموږ دغه سره ضلعي انتظامیې سره د هیلث ډپارټمنټ سره هم موږ لګیو او اویرنس په دې مختلف هغې نه علاوه موږ جوماتونو کې امامان سره هغې سره دغه په سپیکر باندې دغه اویرنس هم کړی. نو دغه زموږ هغې نه علاوه بیا موږ کتل لکه چې ډېر زیات خلک غریبانان دي، زیات مزدوران دي، زنانو داسې وي چې هغه کور نه وي خپل کورونه یې ساتل چې د هغې سبب شو. نو هغې لپاره بیا موږ مختلف ډونر سره موږ رابطې وکړې چې بیا ډېټا کلیکشن موږ وکړو. موږ تقریبا 2000 نه اباوټ چې داسې فیملي ته آیډنټیفای کړو چې هغه ضرورتمند وو. چې نو هغې کې موږ کوشش کو لګې اوس هم تقریبا 500 پورې فیملیز ته هغې ته موږ راشن ورکړو په رمضان نه مخکې او بیا د عید دوران کې هم موږ هغې ته راشن ورکړو. هغې نه علاوه ځینې ډونر داسې وو چې کوم د سټریټ چلډرن دي د اختر لپاره هغې ته موږ بیا بیزار او دغه څیزونه موږ هغې ته بیا واخېستل او ورکړل. نو دا زموږ روان زموږ لګي موږ ډونر سره دې ټیم کې رابطه کړي. نو هغې نه علاوه ټرانسجنډر او ماینورټیز لپاره موږ پیکیجز هغې ته ورکړل، ځکه چې د هغې ټول کارونه په دې ولاړ دي. نو هغې لکه خاص کر ټرانسجنډر خو مکمل بل په داسې کټ شو نه، ځکه چې پروګرام نه کېدل د هغې، نو هغې انکم مکمل ختم دی. نو د هغې لپاره موږ ډېر زیات هلې ځلې وکړلې. اصل کې مقصد راشن ورکول صرف نه دي، دا خو لکه یو قسم ایمرجنسي ده. نو ایمرجنسي کې بیا موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل تنظیم لکه ایکټیو وساتو او په هغې کې انوالو شو، خپل ولنټیر درسره موږ خپل هغې کې شامل شي. زموږ مین مقصد اصل کې وومن امپاورمنټ دی او سره یوت ډیولپمنټ دی چې هغه زموږ په دې ایریا کې موږ وایو چې لکه زنانه خپل اختیار داسې شي چې لکه هغې کوم مسلې دي، هغه مسلې د هغې حل شي. لکه شناخت کارډ شو، ووټ رجسټریشن شو، هغې نه علاوه د هغې لپاره خاصو کورونو کې د سرکارۍ سنټرې شي. زموږ زیاتره امپاورمنټ زموږ خبره د ومن امپاورمنټ لکه هغې په خپلو ودرو چې لکه هغې خپل ځان لپاره ګټه کوي، په خپل خاندان کفالت کوي. نو دغه زموږ مین دغه د اول حوالې سره موږ دا دی چې موږ مختلف خلکو سره کوم چې مؤید حضرات دي زموږ ایریا کې یا زموږ ایریا نه بهر دي، زموږ هغې سره میټینګز کوو. هغې کې موږ دا کوو چې موږ هغې ته مخې ته هغه ډېټا کېږي چې دا خلک دي، دا مسلې دي دا دي. نو دغه حوالې سره بل هغې نه علاوه موږ چې کوم نیشنل این جي اوز دي چې کوم ریلیف باندې کار کوي، موږ زیاتر اپیل هغې ته کوو، هغې ته موږ هغې سره ډېټا شیرینګ کوو او هغې تھرو باندې بیا هغې موږ ویریفای چې شي، نو هغې نه پس بیا هغې موږ ته پیکیجز وغیره راکړي، هغه بیا موږ ډسټریبیوټ کړو. یو خو دا دی لکه چې څونه مسلې مخکې تاسو څونه ډېټا وګورئ، سټیټس وګورئ، نو هغه په یو میاشت کې یو شان بیا بل شان بیا خاص کر مئی کې بیا 64,000 65,000 ته وختل. نو مسله اصل کې دا ده چې څو پورې د خلکو کې په خپله په خپل کور کې دي ته مسله نه وي راغلې، هغه پورې دا خلک یقین نه کوي. که دي ته موږ ډېر هر څنګه خو لکه اوس احساس خلکو ته دا شوی دی چې ځینې ځای نږدې په نږدې دي سرکلو کې مسلې راغلې، خلک انفیکټډ شو. نو اوس لږ شانتې دغه شته، خو بیا هم لکه هغه شانتې هغه رسپانس زموږ د خلکو نشته. خو لکه هسې ګپ دي ګڼي، خو لکه ګپ ځکه نه دی چې یو خو که ګپ وي نو بیا حکومت دونه ماشومان د سکولونو نه بندوي، لکه مین سیز به هغې نه بندولې، بیا به هغې ته سکولونه به کله بیا خو لکه دې دا زموږ دا خلک نه بولو، لکه موږ کې ډېر زیات نږدې ټیم هم لکه اویرنس کمې دی او اویرنس که ورته موږ شي نو هغه لکه په ګپ باندې واړوي، خو لکه سیریس کېدل پکار دی په څیز کې. هسې نه چې داسې وخت راشي چې بیا هغه لکه حکومت کنټرول کې نه وي، د خلکو نه بیا لاس نه څه وکړي. نو اپیل دا دی چې تاسو خپل ماشومان خپل کور د هغې حفاظت وکړئ او
دا فاصلې یو بل نه وساتئ، لکه دا فاصلې دورونه دی لکه دې دا خو عرضي دي خپل بچو د بل انفرس کېدو نه بچ کېدو لپاره دا دي. او اپیل زموږ ډونرز ته نیشنل انټرنیشنل څه دا دي چې موږ څه دې کې هم تقریبا 1500 فیملیز داسې دي چې هغې کې ټرانسجنډر دي، ماینورټیز دي پکې، او ویډوز دي پکې، ارپنز دي پکې، چې هغې ته د فوډ ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې د هغې مکمل کاروبارونه ختم شوي دي او ولاړ دي. نو هغې ته لکه ډېټه موږ درکړو، تاسو خپل لاس باندې راشئ، خپل لاس باندې ورکړئ، لکه هغه دغه نشته موږ چې دې خلکو ته څه نه څه امداد ورسوي.